زما د مستقبل او تاسو زما هم امید او تاسو د دې قوم هم امید اسد شمشیر سے کم انتخابات راتلون کی دي 8 فروری باندې ډېرې لږې ورځې پاتې دي. تاسو له سوچ کول پکار دي چې تاسو ووټ ورکوئ نو چاله ورکوئ. دا ډېره سنجیدګۍ سره خبره واورئ. تاسو دومره په یخ کې راغلي او ماشاءالله دومره زرګونو په تعداد کې راغلي دي کم کم ځای نه، نو زما خبرې لږ سوچ فکر سره واورئ او ماښام پې بیا هم سوچ وکئ. ستاسو دا فرض جوړېږي چې را تاسو کم پارټۍ او کم نښې له ووټ ورکوئ. تاسو به ګورئ د دې پارټۍ لیډر څوک دی، د دې مشري څوک کوي، او که چېرته الله تعالی وله په ماضی کې مطلب په تیر وخت کې موقع ورکړې نو د قوم او ملک دپاره یې څه کړي دي، او آیا آینده لپاره دا موقع او دا چانس جوړېدی شي او که نه، او که جوړ شي نو بیا به څه کولی شي. نور خو چې هر سړی انتخاباتو ته وردېږي نو دا سوچ پې هم نه کوي. څوک پسې پاسنامه کې ولیکي وایي اسمان ته به روډ منظور کړي نو هغه وایي منظور دی، خو ته خو به را سوچ کوې الله تعالی ذهن درکړی، ته به را سوچ کوې چې آیا دې سړي او دې پارټۍ له امیدوار خو وروستو نمبر دی. اول به ته وایې که دې پارټۍ له چې ته الله تعالی موقع ورکړې په دې ملک کې نو څه خدمات دي او قوم او ملک دپاره یې څه کړي، نو دا ستاسو لپاره ټول نه غټه فیصله. ځکه ستاسو په ووټ سره چې کوم ممبر منتخب شي نو په صوبه کې به هغه ستاسو د صوبې مشر جوړوي چې د صوبې ټول امور به چلی. په مرکز کې به ټول پاکستان مشر جوړوي او چې ټول پاکستان امور چلی. نو زه ضرور په دې خبره فخر سره وایم چې موږ که نن تاسو ته مخاطب یو، موږ د هغه پارټۍ سره تعلق ساتو څنګه چې زمانه مخکې عالمگیر شاه ذکر وکړو چې د هغې قائد میاں محمد نواز شریف دی، د هغې نوم پاکستان مسلم لیگ نون دی، او چې چېرته په ماضی کې الله تعالی موقع ورکړی نو دا ملک یې د بحرانونو نه ویستی او ډېر څه یې دې ملک ته ورکړي. زه به ستا خپل موږ عام خلک یو خبر وکړم چې 2 ټیمه روټۍ خو هر سړی خوري، د مهنګایي اثر خو په هر چا باندې پریوزي. نو خلک دې دا سوچ فکر وکړي چې که ډېر مخکې ماضی ته نه ځې لوی تاریخ نه یادای نو دغه لکشن تر 2013 نه والا او 2017 پورې چې کله نواز شریف صاحب خپل زوی نه د تنخواه اخیستو په جرم کې ناله شوی نه و، د هغه 4 کالو خبره به وکړو. نو که تاسو ټول یاد کړئ او هر دکاندار اټۍ دکاندار والا هغه خپلې کاتې راوباسي چې په هغه دور کې د دې ملک څه صورتحال په دې ملک کې د دهشتګردۍ څه صورتحال د کراچۍ نه والا تر خیبره پورې چې څوک به مزدورۍ له نه شو تللی او سهار چې به څوک لاړ نو هر چا به سوچ کوو چې ماښام به واپس راشي او که نه. هغه چیلنج مقابله چا کړی او کمې پارټۍ د هغه نوم میاں محمد نواز شریف او هغه پارټي مسلم لیگ نون اور منظري نښه. که ته دا یاد کې په هغه دور کې او د مهنګایي طوفان تر 2013 نه 2017 پورې دا چېرته کېدی نه شي مسلسل کمی راغلی. که هغه دکاندار خپل هغه لیسټونه راوباسي چې غوړي په څو، اوړه په څو، چینی په څو، صابون تیل بل د روزمره کوم اشیا چې په هغه دور کې هغه څومره کنټرول و. که دغه ډیزل پټرول چې د هر چا ضرورت دی په هغه ورځو کې په 100 روپۍ لیټر و تا ته وایي چې په 75 روپۍ لیټر و. که تاسو هر سړی ماشاءالله په دې پوهې چې د ملک د معیشت ټول دارومدار ټول د ډالر سره لینک دی، چې ډالر ګرانېږي پر ملک کې طوفان راځي د مهنګایي او په هر چا اثر پرېوځي، ستا د روپۍ قیمت ښکته راغورځېږي. نو هغه پارټي او هغه لیډر
چې 4 کاله ډالر په 104 روپے ساتلې په 104 روپے ساتلې او لخت نه دې پرې خودلې جنن د 300 نو مخکلار زم تاسو هر سړي دا فرض جوړیږي چې پر ملک خوشحالي او داسې لیډرشپ پارټي نو په ماته پټولو وای سری فرض کا تاسو سره خوم منتخب کو سره په خپل خسره کومه پارټي سره د لیډر څوک دی د بس شي جوړیږي کته دا وګوره دا نه لایقه چې لاس کاله په کې پی کې پاتې شو او بیا 4 کاله په مرکز کې دانن چې موږ سم مشکلات نو دا نه لایقه د لاس تاسولي دو اوس خو الله تعالی دا پارټي ختم کړه هغه بیډروم ټوکړي شروع لار مات شو پاوا کې خو بیا مختلف نخې او نمونه راغستې نو دا خلکو ته دا تاسو ته پکار دي چې تاسو وایي چې موږ تاسو له ټول درکړو نو تاسو سور کړي تاسو چې اوس دا نوي چا پرچو چا پیالو چا چمچو چا پلیټو چا پرې پان او چا او چا دا نخې راغستې نو تاسو مخکې څه کړي درې قوم د پاره تاسو څنګه ثابت شي زه ضرور تاسو فرض جوړیږي چې پاغه سوچ وکړئ چې کومه پارټي او کوم لیډر دی چې دا اهلیت لري چې عمل د مسایلو نه وستې شي نو تاسو هر سړي دا د تعصب نه بالاتر زاغه پی ټی آی ولا نور پارټو ولا ته ویم چې تعصب لګ سات دا سوچ پری دي نو په خپل جواب ورکړي چې دا لیډر نواز شریف دی او دا نه منظره دی چې دا ملک د بورانونو نه وستې شي بیا دویم نمبر خبره د امیدوار راځي لکه پارټي خو هلته ډېره ښه په مرکز کې بیا په صوبه کې څوک وزیر اعلی جوړ شو څوک وزیر اعظم خلک خو ښه دی هلته خو زما آواز به څوک رسوي زما نماینده به څوک چې هلته به ځي او زما مسایل به پیش کوي زما د ګیس خبره به کوي زما د بجلی خبره به کوي زما د لارې کوڅې خبره به کوي زما را اسپتال او سکول او زما د دې ځوانان زینب د ځوانانو د نوکرۍ او ملازمت خبره به کوي دغه سړی خو تاسو نماینده پکار دی نو بیا به هغه نماینده ګورئ چې واقعي ستا هغه ته رسایي تا هغه رانیوی شي دغه دا یو جذبه د سیاست ګوره د زور شی نه دی دا سیاست د خپلې جذبې شی دی د خپلې مینې محبت شی څوک غواړي چې زه را ژوند د عوامو لپاره وقف کومه تېرېدو په زندګۍ کې تبدیلي راولم او د مسایل حل کړم نو شاید چې تاسو ته به د دې حلقې خلک چې اوس راغونډ شي د ټولو موازنه وکړي زما ټول وروڼه د قابل احترام دي زما لپاره خو شاید چې د اسد نه او د شمشیر خان نه د بهتر سړی په دې حلقه کې میلاو نه شي چې دا ستاسو په جیب نظر نه دی خپل مزدوری اسپتال سکول ټیکداري سکی او هغه هلته ګټي او راوړي په تاسو به لګوي تاسو یې سهار هم رانیوی شئ ماښام هم رانیوی شئ نو تاسو له دواړه خبرې پارټي کې مره دا خو نور علا نور چې ورته وایي مطلب دا دواړه خبرې چې تا ته پارټي هم ښه میلاو شي او امیدوار د ته هم ښه میلاو شي د دې نه بیا بهتره خبره شته نه که یو ښه او بل بدي نو بیا به ستا مسلې نه حل کېږي نو زه ضرور تاسو ته دا وایم چې را تاسو الله تعالی مقرره کړی تاسو الله تعالی چانس را کړی او د دې موقع نه فایده والی او د دې منظري سپورټ وکړئ مرسته وکړئ زه د 400 والا ته درخواست کوم چې یو ځل د منظري مزه خو وګورئ نور خو تاسو ټولې مزې وکړئ د منظري دا پکې وګورئ چې منظري کې څه مزه را او زه که دلته تاسو ته مخاطب یم زه هم ستاسو د ورور په حیثیت زه که پاره او دا منیم ستاسو لپاره ستاسو یو ورور یم داسې خبره نه شي زما ته هم هر وخت تاسو اپروچ کولی شئ راتلی شئ او زموږ میشن دغه دی چې چا ستا د ګیس مسلې دي الله تعالی اختیار راکړي چې حل شي که ستا د بجلی مسلې دي که ستا نورې مسلې دي که ستا د ځوانانو مسلې دي نو زموږ میشن هم دغه دی د دې نه زیات نه چې الله تعالی موقع او چانس راکوي او خپل ټول صلاحیتونه ستاسو لپاره هغه صلاحیتونه ستاسو لپاره استعمالو انشاءالله تعالی دغه زموږ ویشنه دا ځل زه ګورم
پرون چې په مانسهره کې د نواز شریف صاحب کومه جلسه چا لیدلې والله را خواب نه کمه نه وه چې دا خلک د کم ځای نه راغلی دی او څنګه په دې یخنۍ کې دلته ولاړ دی دا خلکو یو جذبه را که زه نن دلته په یو مرزو کې زما لپاره په حیثیت د مسلم لیګي د دې نه زیاتره خوشحالۍ خبره نشته چې زه که دلته ولاړ یم او دلته خپل شنې جنډې او دا شنې ټوپۍ او د مسلم لیگ ناره او د نواز شریف تصویرونه ما په حیثیت ورکر زما لپاره دا غټ اعزاز دی زما لپاره غټه خبره ده چې دا او تاسو په یخنۍ کې دومره په زرګونو خلک راغلي او ناس یې دا د تبدیلی نه خره دا د چینج نه خره او زمونږ د قومي اسمبلی امیدوار شیراز صاحب هم تاسو ته دا مخاطب دی ځوان سړی تکړه انشاءالله تعالی دیم د مرۍ نه هم نیوی شي او لاس ته اچولی شي چې زموږ مسله حل کړي انشاءالله تعالی تاسو له به حل کوي فواد زموږ کشر دی د 64 نه ولاړ دی زموږ کشر بالکل ډېر وخت یو ځای ویست دی هغه به هم تاسو چېرته احسان الله نه د خپلې خبرې بیان کړې خو فواد هم هر وخت رانیوی شي ځوان سړی دی او دغه جذبه لري ستاسو کار بخیر نو ټیم هم زموږ ماشاءالله ښه تکړه ټیم تاسو ته مخاطب دی او موږ هم هر وخت تاسو سره ګارنټي درکوو چې انشاءالله مسلم لیگ غټه پارټي ده که بهر نن سبا په دې روډ روانې دی وړونه هم تپوسو کې نو وایي حل د دې پاکستان د مرضونو حل او ویکسین صرف نواز شریف ته او دغه پارټي ده دا خو هر سړی پې پوه دی چې د مسلم لیگ دور به راځي او دغه به بیا څو ورځې بعد نواز شریف صاحب د ملک وزیر اعظم وي ځکه خلکو سره بل آپشن پاتې نه دی نو زه ضرور تاسو ته 400 خلکو وایم چې تاسو پکې خپله حصه واچوئ تاسو پکې واچوئ تاسو هم په دلیرۍ سره ځئ او هغه ور په لته وهئ چې یاره موږ هم اوټ درکړی موږ هم ممبر درکړی او موږ ستاسو سره ولاړو نو انشاءالله تعالی زه زیاتې خبرې نورې اوږدول نه غواړم ستاسو زړه د اخلاصه یو ځل بیا شکریه ادا کوم بیا الله تعالی دې موږ له توفیق راکړي چې تاسو کوم جذبې سره نن په دې بدترین یخنۍ کې راوتي او دلته راغلي او څو ګنټو نه ناست انتظار کوئ چې الله تعالی داسې ورځ راولي چې ستاسو هغه تکالیف او مسایل ستاسو کور په کور حل شي دا بقایا 15 16 ورځې وي تاسو هر سړی جدوجہد وکئ محنت وکئ په خپل رشته دار پسې لاړ شئ په خپل یار دوست پسې لاړ شئ او دې خبرې ته په میرټ باندې ورته ووایئ چې یاره که په میرټ او په انصاف په میرټ روټ ورکئ نو هم د مسلم لیگ او د نواز شریف او د منظري نه تا ته بهتر نه میلاویږي نو زه ستاسو له ټولو انتهایي شکریه ادا کوم ستاسو ډېره مننه ستاسو د جذبې ستاسو د اخلاص او ستاسو د خلوص څنګه چې ده تا ته وویې دې په دې ورځو کې تلل یو ځای ته هم ډېره مشکله خبره پرون موږ مانسهرې ته تللي او زموږ قاید راته زه په خپله دومره لویه صوبه زه خپل هم د 2 قومي اسمبلی حلقونه الیکشن کوم او د یو صوبایي اسمبلی نه خو بهرحال زما د دویم دا خواهش و او زما هم دا خواهش و چې څوک داسې نه وایي که زه بل ځای ته تلی یم که نه یم خو تاسو سره په 400 کې حاضر یم رالم حاضري مې ولګوله او ستاسو د 400 د خلکو اهمیت او د هغې احساس مې تاسو ټول درکړ ډېره مننه شکریه